بسم الله الرحمن الرحیم فی الخصومات. دا کتاب مصنف رحمت الله علیه د چی په باره کې قائم کړی؟ خصومات په باره کې. خصومتن معنا مخاصمت، چو سره لنجارو شي فیصله کوي ندی ته خصومات نه شي. لکه دوه کسان دي په ځمکه کې لنجا دوی سیمو ده بلې سیمو ده، داسې شي ته مخاصمت او خصومت نه شي. دا بیا قضیې ته وړل شي ندی کې یو مخاصم ګرځي دا بلا مخاصم ګرځي. دي ته په اردو کې شي مد مقابل، یو بل مخالفت کوي کنه، یو بل خلاف گواهی پیش کوي، بل ته قسم خورنج د خصومات ال شي. په دې باب کې انده خبري اوس خیال د ته غوړي. باب ما یذکر فی الاشخاص، دی په باره کې دا باب ذکر کول شي دا غشن په باره کې څوک شکی سړای لکه بیاي اشخاص چې شتل شلون سره کلی الاذهاب بتل تل شي سیدا یقال لك د سیل شي عرب خلک لون دی وړي ونی لیکلی کنه شخص من بلد الى بلد یو سره د کلی نه لوړو بل کړي ته نه ذهبه مغز ته لوړل صحیح شو. دا معنی ده. والخصومه بین المسلم واليهودي انده شته دی په باره کې یاده د مسلمان او يهودي مانس کې کوم خصومات پیښ شي مغاده تخای. وبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسر قال اخبرني قال سمعت ان النزال بن صبرا سيدا النزال بن صبرا سيدا د شیتل د ټک سيدا نزال د نزال نه د صرف سمعت عبد الله سيدنا مرید ابن مسعود لن کله کنه يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها. چې سړی نه مې آیت اوریدو کنه هغه شوندې تلاوت کولو پیغمبر سمې بل شوندې کولو فاخذت بيده لاس نه مې رواني وفاتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم اپ علی السلام تنبوت له فقال وتميلو فقال غم تتس کلاکم محسن تو سدوړ صحیح ای کلاکم تو سدوړ محسن په قرات کې صحیح ای خا کنه ځکه څنګه بیل رقم ته قرات کولو دی بیل رقم ته قرات کولو قراتونه خو نه ده کنه قران کریم کې قراتونه ډیر دي صحیح ده. قال شوبه سبي سازنهم ودا خيال قال لا تختلفوا يعني خامخ اختلافات ما کوي دي کی فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا تاسو نه مخکم خلقو کنه او چې کله اختلاف کو بس هلاك شولو. وبي قال حدثني يحيى بن قزع قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن الشهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن لا عرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دا حضرت سے فرمای استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود دو کسانو سره کیو بل تبدر دویل شروع کړل یو مسلمانو نو بل دا يهوديان نو سيدا فقال المسلم مسلمان سړي دا قسم خو غوسې کې شو والذي اصطفى محمدا على العالمين دغه خدای قسم چې محمد عليه السلام په ټوله دنیا کې چاڼ کړي دي کنه او يهودي ته وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين غره چې موسی عليه السلام په خلکو غوړه کړی دي د کی خبر سره شي فرفع المسلم يده عند ذلك مسلمان سره ته غوسه ورغله کنه ټوله کې افضل پیغمبر خو حضرت رسول الله د بیت څنګه موسی عليه السلام نه الله سره اوچت کو اندی ټیم کې پالاته موجه اليهودي يهودي په مخ باندې کڼ ویر کړلو سیدا شفیړه ولا اولګه فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي پیغمبر سم ته ورغلو چې د خبره وا به مودا خبرو کړي ته کڼ راکړلو فاخبره بما كان من امره کوم ملت سپی خوا هغه وتوخیل او امر المسلم مسلمون ولا ملت د سره وکړلو. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم مسلمان سره پیغمبر سم راوخت فسأله عن ذلك تاسو نو کس د سیملی وکړلو څه چالو فاخبروا ټولي خبري بیان کړلې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم به ویلو کنه صلات خيروني على موسى مودي موسی عليه السلام نه غره افضل ما غنئ فإن الناس يزعقون يوم القيامه قیامت ورځ به ټول خلق بهوشي سره په خپل ول کې وینا فاسعق معهم زبو سلام د سیالات کې شنخه به ولا بشن فكون اول من يفيق ټولنا اول بزر به دور شل کا سره د بهوشي نه سره پوڅيږي قیامت ورځ ټولنا اول بز په د حالات کې شره پوڅيږي سکلا ګورم پیدا موسی باطوی شون جانب العرش نو موسی علیہ السلام به د عرش ولا یو طرف نیولې مغزي کې بوي نو وګوره دو بدی شینه باچ وی لکه د کومه صواعقه د زبونه نو باچ فلا ادري ز په دینه پیغمبر سم دي سکان فی من صواعقه سدولک هغه کسونو کې وڅ صبنی به شی به ولې رغلی و فافاق قبل مون لک مخکره به دور شولو کنه او کان ممن استثنى الله یکی د شداغو کسونو کې داخلي څخه خدای د مستثنا کړي زدو بدی کې نوی داخل د دې ته جزئی فضیلت نه شي سیدا د موسی علی السلام ته جزئی فضیلت اصل ټول فضیلتونه په پیغمبر سنم کې کنه خو یو د نورو کې اشتو د لکم سوسو ډیر ټول نه. وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سيد الخدري قال دا فرمي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس پیغمبر اسلام ناس جاء يهودي رالو
چای چې اسم مخاص و نامعلوم دي سره لګلی کنه. فقال غیس یا ابو القاسم، د یهودیانو پیغمبر سلام ته یا ابو القاسم نه لسید ابو القاسم په نامه. وتیس ضرب وجه رجل من اصحابه کتا ملګری یو کس په د مخ و هلمه. فقالت چې من سوق قال رجل من الانصار انصاري کسو قال شدعوها کسمه تروا غواړي. فقالوا ان دپچ که ضرب ته تاریخته د سړی وهاله دي. فقال غو چې بالکل اومي وهالو سمیتو بسوق بحلف بازار کې می دا وری دکانه ان دینه خبر موردی بازار کې وکنه یحلف دا قسم خور سو ولذي استف موسی علی البشر سدی هغه خدای قسم چې موسی علی السلام په ټول بشر باندې غوړه کړی کنه. اس په دې خبره د غسار ول ست داسې څنګه ای افضل خو پیغمبر اسلام ده. قلت مت ای خبيث علی محمد ومحمد علی السلام باندې غوړه کوي که څنګه خپل طرف نه. فاخذتني غصبه غصي وانا سيده فضربت وجه محتم كانوير کو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمول لا تخيروني بين الانبياء بريك دا بس ټیک ته زاب زل ټول انبیاونه کنه ز سید ولد ادم ولا فخر خدیمني فخر مخر نشته. خو تاسو د سیما کې سنبيونه کې شک یو بل د فضیلت ورکي دینه دی بل نبی په شان کې نقصان رسی تنقیس رسی. دا قدرتی خبره څه دوړه خکه سوندې خو ستور کې کله یو باندې کې کله څه ناداور کې خدا دی بل ول اخر بدن وارز شو شي بیا د بای بوشي ابل بدن وارز اخر شو شي تنقیس وشي د بل بدن اخر وارز شي در بني بوج بروشي کې د سره انکار ونه وکي. نو ته ضرورت د دو خبرو سره دا غفزل د اعمال نه د کور واخله دو خبرې پرې د اعمال سره تعلق نه ساتي. نمختسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني بين الانبياء فان الناس يسعقون يوم القيامه فكون اول من تنشق عنه الارض. ټول نوال بزون سمونه بد ازمکه رچو د شیکابر نوال پیغمبر سم پسیږي سیدا پیغمبر سم یوانه ما حاشره ده کنه حاشرن منا اٹھنے والا सबसे पहले سیدا فكون اول من تنشق عنه الارض. فاذا انا بموسى ذات غور مدي ټیم کې موسی عليه السلام څنګه وي اخذ بقائمه من قوائم العرش د عرش ولایویا پایا بنیولی سیدا قائمه پیژندای کټخی تل شي پایا سی پایا تل شي سنیولی وی پالا درز پوی غنا سکانا فی منسوای کز دوما کو کسونو کی و بیوش شو و بیولا شو کمونه مخره پس دلدا یا خرد د سیلاګی او حوسبا یا داغه کوم سوای قاصد د ادویما دال کدی د پاره په بدالی کی وګرځول شو بی سوعقته الاولى اوالکم بیو شی په دیر غلیوا کوه تور کی شو کنه کوئی تر کې کله خدای په کوتاویا زره پردو کې تجلی و کاغذ کې بیا پریوت موسی علی السلام کنه وخر موسی صاعقه شتو کرون کې کنه هیڅ کې دای شي د دماغي صاعقه په بدالی کې د دویمه قیامت ول صاعقه د دور بن نه رغله لکه د شمای بدالی کې بشمرل شي وي ځکه ششولو باج شولو کنه. وبي قال حدثنا موسى قال حدثنا همام من قتت عن انس ان يهودا يهودي ان يهودي رد هغه وچی تولو رأس جاریت دیوی مشومی ولا سار بین خجرین دو کونو مانس کی څنګه شي اصل کې يهودي واغه وا مشومه قتل هغه د سری زر ولکم کانګن سړي د بنگړي منګړي شو سکانی شول د وری چوالو کنه د لاګیا شاغنه د سونی ولا سامونی را وختل بیل د خو ول یرنه یم د شه د بسراوین ولا مړای کوي کونه وتلون دی کو بلی بوند نه سار بنی ولا چوخنی و چول سار وتا نه د سیته ملا کله دی وکړه نه فقیله اغینه چته پوسو کو دوی امړه شوی نو روخي وتل زنکدان کی وکنه سو قتل شته پوسو نو من فعل هذا بکی د تو سره چو کړي د شیته حالات فلان نامی به تخزل پلان کی د سره کړي دی بیا به سره خلصنا بیا په تبلن وسه پلان نو پلان کی د سره کړي حتی سمی اليهودي سکله دی يهودي نه مو خستل شو کنه صدیق د سره نه دی کړي په او ما ادبراسی اثر سره ان دی سره کړي د ساره وخت سوالو نفاخذ اليهودي اغنه بد يهودي رواني ول شو سکل رواني ول شو بیا خطرې کی دي کنه خبره چونه څنګه به وبوسینس زګونی طریقې دي فاعترف هغه به اعتراف وکړ بالکل دا کور مو کړه ده. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم بیا ډر وکړو فروز رسو غول سره دو کونمانس کی وچی تول شو سیدا فروز رسو بین حجرین نتی دل شي قصاص بالمثل چوک څنګه مړ کی ماشه د دابه مړ کده د امام شفیع سے مذهب کده ایمو مذهب کده خبره نشته سړی د دو کونو سره سړی مړ کړي لون دی بوندي سارته خيو کنه بس دو ور سره نشي کولند سیوله په تفاکه مړول شي په درویا مړول شي سیدا توري سره بنور می ګوي سیدا نو قصاص می ساسه د توري سره خستل شي سیدا کنه نور کا مثل ورکی کلا کلا کې سپارونه کې د امام شفیع سے مذهب کې مثل بنی عمل کیږي. باب من رد امر السفيه والضعيف العقل فان لم يكن
حجر علیه الامام دی باب کې دا خای چې سفیه سړی د سفیه هغې مشروم تیار شي پوه شوه نه دا پیسه مایسه ورسره ډېره دي ته داسې نه کې څه لتولي خرڅوي یا بېکاره امرونو کې خرڅوي دا پوه شوی نه یا که ناکاما کړي دي ته به یا دي داسې ملاکه شیون خلي خرڅوي دي ولا امر به واپس کول شي نه به کېږي دي ولا د کومه سودا ده دا به واپس کول شي همداسې ته ضعیف العقل سړی ده اگر چې امام ورباندې حجر نه لګول ممانعت که نه خو بیا ورباندې کور ولا کسون لګول شي ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه سپیغمبر شکړی رد على المتصدق قبل النهي د دې شته صدقین مخکې کنه څه نهي نه ورغلی نهي نه مخکې به شکړه او معنا کړه یو متصدق صدقای کړي وسیده وقال بتلسم مالك اذا كان لرجل على رجل مال یو سړی کله بل سړی باندې شوي روپۍ وي پیسې ورباندې وله عبد یو غلام ورسره وي لا شیء له غیره بل شی ورسره نه وي سوا د غلام نه فاعتقه که هغه ازاد کړلو که نه لم یجز عتقه دا ازادېدل صحیح نه دي صحیح ده وقال مالک رحمت الله علیه څه فرمایي اذا كان لرجل على رجل مال که یو سړی په بل باندې مال شته ده وله عبد غلام ورسره شته خلاشي له غیر بل شنشته پاته کو دي دا غلام آزاد کو دي ټیم کې لم یجز عتقه دا نه زديږي ځکه دی باندې خپل پیسې ور باندې د شونه زدول نه چلیږي صدقې مدکې ومن باع على الضعيف ونحوه کوم سړی کوي سړی باندې شای خاص کول ساز ضعیف العقل دا یانده شته ماتود او غیر ودا فسمن الیه اروپای ور کړل قیمت و امره بالاصلاح والقيام بشانه بیا غو ته امر ور کړو صدا شاید مصلح کغانا اصلاح او کول قیام بشانه دي پام ساته قیام بشان چشتل شي پام ساتل صدا شاید نه گاډ وړن شي د روپۍ نه لا زیان شي پین افسد بعدو کاغه نه بعد د سړی شي کول بیا پاسود وروستلو کله روپۍ خرج کول کله شي زی کول کله شمنه بیا به منی کوي سیده لأن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم شکړ دي نه عن زوعه المال د مال زی کول نه منه پرمل ده وقال للذي يخدع في البيع او سړی ته یلی حکم سره بیا کی دوکا څه کیدله اذا بایات سکل چې سر خرڅول خستل کې په قوله والو نو ته صلاح خلافه دوکا بنه چلیږي دوکا در سره وکا بعد سره سودا واپس کوم بیر نه خبانه شي نمات اند سیلیو کنه په قوله خلافه ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله لکه پیغمبر سمونه مول نه ورخسته نکمولونه نه راخالي خدا په باندې ور باندې والګي څه غلط کور دوا کو یا صحیح ونه کو بیا نه واپس کو شای وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كان رجل يخدع في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بيعت فقل لا خلافه فكان يقوله وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رجلا اعتق عبدا له جابر سوي سړی خپل غلام عزت کړو ليس له مال غیره دین اله نور شو سره نو پرده النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم واپس کړلو فبتعه منه نعيم بن نحام نعيم بن نحام یو سړی دا کنه مغه بیا د علوم خستو سیدا مغه نه د علوم بیا وخستلو باب